بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدقت يا رب العالمين. مخکې خبره تیره شوه د منافقین او د مسلمانانو چې څوک پاتې شي نو هغوی له ښه زورنه ورکړی شو. بیا یوه غزا دې پسې راغلې ده د بنو جذیمه یا وغیره پسې. دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې مسلمانان لېږلي خپله نه وتلي اصحاب تلي و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس جومات ته راووته نو خلک کم و یعنې د حد نه زیات تلي نو الله رب العزت آیات را نازل کړي چې داسې نه ده مناسب خو دا نه ده چې څونه به کسان پکار یا غلړ شي د حد نه زیات مزې. الله رب العزت وی وما کان المؤمنون مناسب نه دي مؤمنانو ته لینفروا چې وځي کافه ټول په ټوله فلولا نفر نو خبره ده چې ټول په ټوله به نوځي ابتدایي طور. جهاد چې دی دا ابتدایي طور دا فرض کفایه دی او دا اجتماعي عمل دی د ټول امت نه چې انفرادي عمل دی. نو چې اجتماعي شو او کله فرض کفایه ګرځي نو د هغې دپاره لومبنۍ خبره دا ده چې کله د ریاست اسلامي یا د مسلمانانو خلاف څوک څه دسیسه جوړه کړي، څه لوبه جوړه کړي، څه کار جوړ کړي. دویم سبب چې کله کمزوري مسلمانانو ته سزا ورکولی شي د وجې د اسلام، سزا ورکولی شي خو د وجې د اسلام. او دریم سبب دا دی چې کله په مسلمانانو یا په اسلامي ریاست باندې جنگ مسلط کړی شي. او څلورمه وجه دا ده چې د مسلمانان د خپل املاکونه د خپل څیزونو نه وباسلی شي په زور زبردستۍ سره، یعنې په رضا نه. نو دا لومبۍ دوه وجې په صورت بقره کې ذکر دي اسباب، او دریم بیا په صورت النساء کې او څلورم بیا په صورت الحج کې. نو فتح خانو چې کله اوس دا خو د بار خبره ده، اوس کله چې اوس چونکې ریاستونه ګرځي کله دا جنګ ستا تر کور کلي تر دننه شي یعنې ملک ته دې راغی نو په حالي کې ټول فتخرج المرأة بغیر اذن زوجها، بیا به د خاوند د اجازت نه بغیر بس ښځه وځي کیسه ځکه چې بیا د هغې عزت خپله محفوظ نه دی څنګه چې مونځ په ټولو فرض دی دغه شان بیا هغه په ټولو باندې لازم. وما كان المؤمنون مناسب نو د مؤمنانو دپاره لینفروا چې وتلې وي کافتن ټول په ټوله ټول فلولا بس ولې نفره څه کسان من کل فرقة د هر فلولا نفره بس ولې نوځي من کل فرقة د هر ټولګي نه منهم د دوی نه طائفتن څه کسان لیتفقهوا دپاره دي چې د پوهې حاصله کړي فی الدین په دین کې چې تفقه فی الدین حاصل کړي. نو اوس دا په دین کې وایه ګوره د فقهاو ډېر لوی فضیلت دی. نو یو خو د دلته نه بله مسله هم ثابته شوه چې کوم حضرت شاه ولی الله صاحب کوي د تقسیم الاقسام چې هغه وایي کسبونه به تقسیم وي، ټول په ټوله به علما هم نشي جوړېدی، ټول په ټوله چې دی لواران نشي جوړېدی، ټول په ټوله ترکاڼان نشي جوړېدی، ټول په د هر چا کسب به متعین کوي. اسلام چې وایي موږ له 10% چې دی ډاکټران پکار دي، 10% به ډاکټر، موږ له چې دی 20% انجینران پکار دي، دونه علما پکار دي. نو هغه په زور په خلکو کې تیاری او بیا د دین علاوه د دین علوم خو بنیادي په هر کس باندې فرض دی او کوم چې زیاتې دي نو هغه بیا فرض کفایه ده، بیا دا چې خپله خوښه ده. نو د هر جماعت نه بیا د فقیه بیا بلا دغه دی مخکې تیر شوي نو چې الله رب العزت بس چې چا سره خدای د خیر اراده وکړي هغه د فقه علم ورکړي او دا چې کوم اوس ناپوهه دي نو د فقه نه انکار کوي دا یې حوالې مخکې تیرې شوي دي دا یې ردونه بیا به هم راشي. لیتفقهوا فی الدین دپاره دي چې دي تفانو دي نه فضیلت د علم هم مراد شي چې علما به چې دي دا به جهاد لغړ نه دي دی بدل د خلق تیاری ځکه چې دوی بیا جهالت خود به خود شروع شو. دا زموږ د مفتی اعظم مفتی
مفتی محمود رحمه الله هم دا رایه وه او لوی علما هم دغه ټول ځکه تللی دي بعضې موقعو باندې تللی شي ورنه اوس کیسه بدله منبر چې دی هغه انګړ ونیسو جهاد له چیغه توله باسي ولینذروا قومهم دا پاره دي چې دوی ویروي د خپل قوم لره اذا رجعوا هر کله چې راواپس شي الیهم د دوی طرف ته لعلهم یحذرون هایږي چې دوی بچ شي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو قاتلوا الذین وجنګیږئ د هغه کسانو سره یلونکم چې نږدې دي تاسو ته من الکفار د کافرانو نه نو چې کافران درته کوم نږدې دي لومبې به د نږدې مسلمانانو ذمواري دي به ورسره جنګېږي د دې کور کلي ترنه به دوی فرض عین شه که دې مقابله نشي کولی د هغې نه علاوه چې بیا نور کم نږدې دي که بیا یې مقابله نشي کولی چې بیا نور څوک څومره نږدې دي نو دغه به هغې باندې فرض عین شه چې کم نږدې دي ځکه چې د زمانې بودباش د زمانې یعنی امن او د هغې چې یعنی د نن سبا په اصطلاح کې چې د ډسپلین وي یو څه بل څه دا به هم برقرار ساتي که دا ته برقرار نه ساتي نو چې د بل ځای نه د خلک راولي خپل خلک یې مقابله کولی شو چې دا جنګ ختم شي تو بیا دې خلکو سره څه کوي دا خو بیا تا ته شور او غوغا نور هم جوړه شي نو زمانه به هم برقرار ساتل غواړي امن او سکون به هم ساتل غواړي د دې وجې چې کوم نږدې خلک لومبې مقابله کوي کولی شي صحیح ده که نه شي کولی کمزوري بیا به نور خلک راځي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو قاتلوا الذین وجنګیږئ د هغه کسانو سره یلونکم چې نږدې دي تاسو ته من الکفار د کافرانو نه ولیجدوا بکاله چې د مخصوص کې بیکم په تاسو کې غلظه سختوالی نو په جنګ کې څوک ګوړې نه تقسیموي چې جنګ کې بیا به سم جنګ کوه واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله رب العزت مع المتقین سره د نیکانو دی اوس چې کله به صورت را نازل شیاطینو به را نازل شو دي ارامیانو به مسلمانان دی لکه چې ټاګې هم ایمان زیات شي که قوم زیات شي و اذا با وقت کې ما انزلت چې نازل کړي شي و اذا ما انزلت او هر کله چې نازل کړي شي سورت به منهم نو بعضې د دوی نه من هغه دی یقولو چې وایي ایوکم زادتو کم یو لرئ زیاد کو حاضی کم یو لرئ زیاد کو دی صورت حاضی ایمانا دغه ایمان کم یو لرئ زیاد کو پتاسو کی دغه صورت حاضی ایمانا دغه ایمان فاما الذین بسانو دوی بیچی الک کم یو لرئ پاک ایمان زیادون اللہ وی فاما الذین بساکسان آمنو چی ایمان راوڑ دی فزادتهم زیاد کو دی لرا ایمان ہے بزیاد کو دی لرا دغه صورت ایمانا ایمان وهم یستبشرون او دی خوشحالی کون کی دی او دی خوشحالی کوي په دغه صورت په نزول باندې ایمان مزیادت او استقامت ورته الله نورم نصیب کی او الله رب العزت ورته پوخوالی په ایمان او په اسلام نصیب کی الله توفیق